كتاب المزارعات مزارعة مفاعل مزارعة مزارعة كتاب المزارعة دا لفظ څه ده د مزارعه د مفاعله د اکثر خالی مفاعله یی د خانه د مقابله کو مقابله علم سیګی دی باندې بیان شتو مخته أبو حنيفة عن أبي زبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة مخابرة اندی تیر شي بس مزارعات په معنی د صحیح شو. أبو حنيفة عن أبي حسين عن رافع بن حديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخائط فأعجبه فقال لمن هذا فقلت لي فقال من أين هو لك قلت واستأجرته قال فلا تستأجره بشيء منه صحيح له في رواية دي سمانة ده حديث دوسیه ربی بن خدیج پیغمبر سره روایت کوي کنه ساغه دی او بوخ حکم وکړو بوغ متعلق کنه خایت دیغه ته بوخ تلش لکه ګیر شپنه دی ورته نو خو خیا شو سید به ته پوښتنه دی چې د موږ د همو د چی ته ودا ته څنګه حاصل شي زدم په کرای راخسته سید اجرت بني نو تلس په کرای بن شماره خلاص سید ټیک شو د مخابرات څه ده د امام اعظم سي مزاکی شه د معنی د سید لکه څنګه مساقات شولو سید مزارعی شولې ورسته به دا خبره علماء جایز کړل صحیح شو غنه د سي تکوال شین استوای د زمکی کې د کوم طرف څه د دیزي کې کوم فاصل کې د بي مې نوري توي کړي شنديزي وشي نور کې ونش بالکل د سي جنبونه برګ نه لګي ټول زمکه بر خالی بس د پټای در کې شون خوشګ مال ګری د غوونو کې د پلنکې ونه نه کوشي مو ته د دات څه کوي ساړه په ټوټل ونی دي سوره واشه به برګي ساو بوس وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط فقال لمن هذا فقلت لي وقد استأجرته فقال فلا تستأجره کته د سیویل سیرته دار شکوا کوا کنه کرا او بس شال وکم ز کوم ته مزدوري کړی دین کوم شاعر پیدا شي قفیز تو خان مسله به تل شي کنه ز د کوم تو کور د دین چې حاصل شماته ته اجرات کې در کوم د به جایز ده لکه زنه صورتونه کې دونه جایز جوړیږي صحیح ده لکه څنګه لکه توس یو کور کوي پټی کې مثال کنه پټی کې دین څه حاصل شي کوم څه حاصل شي ماغه به ته 1000 روپۍ در کوم خو دې اعمال نشایر وبوسي کنه کني زنه زوګي وګور ډېر د سشون دي اعمال نه روزي کنه خو خود سي وته نه یې کنه کوم څه توکي ماغه نه سره پیدا شي به در کوم د سپول پوزو کې ته چشته ای تو سره شو دا خبره چشته کې زندینه بدی کې تو کور څه د بشیش نه در کول مو در کوم کنه تو اجرت کو کور دا بس به ور کې مسله نه جوړي په حساب ته در کول شي کتاب الفضائل کتاب المناقب یا کتاب الفضائل و معنا د سیدا منقبه فضیلت یو شی تل ځکه فضائل لا فسر وړه ده دی باب چې سره تعلق دی صحابه ولا فضائل شو سیدا هم د نور څه خبرې دی وغیرہ صحیح فضیلت باندې دی ابو حنیفه عن الهيثم وربيعه عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن ثلاث وستين ابن 63 وقبض أبو بكر وهو ابن 63 وقبض عمر وهو ابن 63 نو ګوره تاسو وګورئ کنه د څومره برابرول شي تی په خی ریډي سوري کی خیر سکور خنيشته ان د څه دغه خلافه عمره په مرسم سره تکوینی طور باندې برابر ده وخت ابو حنیفه عن يحيى بن سعيد عن انس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة سالوخت کول بن روستو جدين زنه خلکو د مسلار وبسلیه سنبی د سالوخت کول نه مخکې نبی نه شوب څنګه داوا کول شي ز بزرګي تاسو صدا تو خبره درولیا تیر سره سالوخت رسیدلیا نه دي صحیح ده چې
چا په 30 سال باندې وفات شوی ده، چا په 38 سال، چا په 36 سال. هغه بیا اولیاء نه دي دومره غټ غټ علما که نه ده همداسې دینه لا استدلال ده. ټیک شی څه معنا نه جوړېږي. فأقام بمكة 10 أو بالمدينة 10 أو توفي رسول وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في لحيته ورأسه 20 شعرة بيضاء. شلو پرینه سیده کنه بس و دسی قریب کنه لگ سپین وختو. أبو حنيفة عن أبي زبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل من الليل. ځکه شپې تللی نو خوشبويي بس صحابه کرام تلو زیاره د نبی اسلام خوشبويي شپې بروغله د صفات نه لګي ټاکو دا کنه خوشبونه پاتې لګي. ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالليل إذا أقبل إلى المسجد بريح الطيب. أبو حنيفة عن محارب عن ابن عمر قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني مزيد يا وداير كسيدة. أبو حنيفة عن إبراهيم عن أنس بن مالك قال ما مسست بيدي حزا أو ولا حريرا علينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شمائل ترمذی غونه دا شمائل کی رسی سید شمائل په جلد حریر منا سمو په ژوند کې نه د شیطان ریشم یا د خپل قسمونه خزبیل ریشم دي کنه مسستو و سفریم په د ژوند کې د شیطان ریشم ته غوتی نه دی لګل سادي په مرسون تلینا نارمي سیده نذر بسن تلینا نارم کنه. وفي رواية ما رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا ركبتيه بين جليس له قط. أبو حنيفة عن إبراهيم عن أبي عن مسروق أنه سأل عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما تقرأ القرآن. دينا تابوسا شو پیغمبر سم اخلاق سي خلقها القرآن. بالکل صحیح حدیث تا. أبو حنيفة عن مسلم عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك غریب غنی سړی واکنه غلو ماغه ولا دوات بیا قبلولو بس ويعود المريض ويركب الحمار. سيده خمار نه درزګو شامره د نور خورنا مرود دي یو په ځګي خي صحیح خمار به صدر تیل شي او دا د دې باندې ټکه نشته خمار د اخر تیل شي خرگوش خمار شي به چشتل شي خمار بیا صدر تیل شي به چشتل شي نشي تیل شي سيده خمار أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلى بياض قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أتى الصلاة في مرزه دي كذا ده شيء سيده پیغمبر سم خپل بیماری کې څو سپین قدمونه یو ته موسی یو دی کتل مسید. أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض المرض الذي قبض مرض يمرض ویل شي که مرض یمرض ویل شي مرض د سید سامع ده مرض يمرض یمرض نو قبض فيه استحل أن يكون في بيتي اجازات غخت او کنه خزونه اجازات غخت او سو چوکرش عین اكون غدن سیده خز پوجي دوی شی بي سره وسی په خلن نه ځکه غوته سمو ته اجازات درکړه شي سره شته دا استحل رتګل کالیار وی د خالی کړل اجازات ته شي بس سيد فحللنا له قالت فلما سمعت ذلك قمت مسرعة زه پوه شم زه خزو ته اجازه ترکړه د غلې دیواله پر امکانه خشل دی به تپکنستو به پوکړو وليس لي خادم سوق خدمتګور غلام خنو کنو پرشت لو فراشن حشو مرفقته الاذ خيرنا بلور کې اسخر مچولې د ټس ټام ټوي سیده خخپاخ فإني رسول الله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين دوس رماس کې بدللای شو حتى سکرړي کې پزما کې حتى وزع على فراشي مو بشتري بني سام لول شو بس صحابه وکینه ولو أبو حنيفة عن يزيد عن أنس أن أبا بكر رأى عن النبي عن رسول الله رأى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفة پیغمبر سم بني پوش سو بدن لګ شو د بیمور څخه لغاشي به پاته لاګي سیده فاستأذنه الى امراته بنت خارجه بل خزت اجازه تل غواړه مکانه وكانت في حوائط الانصار د الته کې واخذ سیده وكان ذلك رائحه الموت راحه الموت ولا يشعر فأذن دي كنا فأذن ثم توفي رسول الله دا صيغه مجهوله السيده توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليله فأصبح فجعل الناس يترامون سمعنا يترامون صغا يوبل دي خبر وړل کنه یوبل خبر فامر ابو بکر ته خبر امر غلام ته يستمع تدور کڅنګي يستمع خبر يريد لي ثم يخبره بیا غلام ابو بکر ته خبر فقال اسمعهم يقولون مات محمد اس مودا خبر اور دي تیز تک سلور شه د خالد سره کی غونی خبري بل کول خبري ولي رولي ترامیو تیر شنی دا کنه فریدا خبري کو خلق دا خبره کې بشت د بکر په منډي روغلو وهو يقول وقطع زهراه مليام موت شولا وقطع زهراه کنه فما بلغ ابو بکر المسجد حتى ظنوا انه لم يبلغ وارجف المنافقون منافقين خيار ډنډوري شروع کی فقال لو كان محمد نبيا لم يمت كنبي بمړيږي څنګه دوی لکه نبی نه مړيږي کنه غلط عقیده شو کنه فقال عمر لا اسمع رجلا يقول مات محمد الا ضربته بالسيف شو دې خبرونه کې زی ختمو د ویل د شه د شو څه چالو مطلب د ذهني غاشه او جلال کې ذهن میں انسان او سیده امخته فكب لذلك فلما جاء ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم مسجن پټشو کپڑا پچولی و كشف الصوب كشف الصوب عن وجهه كشف او عن وجهه ثم جعل يلثمه سپوالي شروع سترګو مانس حساب کو فقال ما كان الله ليذيقك الموت مرتين دوازل خمار نشته تا کنه انت اکرم علی الله من ذلك
ته دې دینه شی بری سیدی سره د عمر څخه خبرې را دی وکړو کنه کومه خبره دې سره زړه کې واقع واسې نه ده. ثم خرج ابو بکر فقال یا ایها الناس من كان يعبد دغه خبرې څه محمدا. ده ټول کسون ټنډه پرې بسلو صحیح ده. تو ته داسې لګېده لکه نوي وحي راغله حالانکې وحي خو نه راغلی که نه وحي چې د رسول پیغمبر وفوت شي. که د ابوبکر خبرو کې داسې آثارو څه خال کې بیخي بېدان که مشر غوندې و که نه ابوبکر خدای غا ګرځوله صدیق ته که نه صدیق خبرو کې ډېر اثار وي. او داسې کله خلکو بسلو د مکې نه که نه ابن الدغینه دي په باره کې څه ویلي وو ته د پیغمبر خصوصیات لري. کله چې پیغمبر سم ته وحي راغله بدن خصیدو که نه عیشي وي ته څه ویلي وو تکسب المعدومه وتحمل الکله همدا شی ته وتقري الضیف دا صفات ورکي وو پیغمبر علیه السلام کې که دا صفات ابوبکر کې ورکي وو ځکه نه ابن الدغینه مسلمون سړی نه و. چې کله مکې نه وبسلو خلکو بسل سره د دې ځل منځونه کې جوات شیون کې مو خالو نه متصره کېږي ښځې بچي ابن دغینه وایي دوب څنګه وبوسئ د لپاره خو جاموز جوړ کړي یا زوی به وي ورچنې به نه کړي خو بیا هغه ورچنې بیا شروع کړو بیا دې دا خبرې ته کړې شوه کې دا خصوصیات زه ته واپس کوم ته به ناستې بس بیا اخر کې واده موته شول او پیغمبر ولا صفات ورکې ټول دي ښه صدیق داسې مثال ده لکه عینې ته ودرېږي زه خو ورچنې مثال که نه ته ورشي نه عینې کې کوم تصویر د صداقت شو د نبوت ولا صداقت عکس وي ورکې صحیح ده نور نبی نه وي ټیک شوه. الله تعالی قرآن کې فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان الله لا تحزن ان الله معنا خپل مرګري دی قال صاحبه لا تحزن صاحب دی ابوبکر بیا بعضې خلک ابوبکر پسې بعد را دي نعوذ بالله خان من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد ربه رب محمد فإن رب محمد لا يموت ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. دوست وقر دایت خرچوت معلومه سيجزي الله الشاكرين هر چوت معلومه خو لکاټین کې ذهنونه لاونه ذهول شو صحیح ده لکه غام دی په بس ذهول د شنو تر شي دي ترجمه پښتو کې نه کی ټیک ما قال فقال عمر رضي الله تعالى عنه لكأننا لم نقرأها قبلها قط. دینه معلومه چې ابوبکر صدیق ډیر مضبوط سړی و ځکه چې عمر صاحب هغه ټیم کې شو هغه باندې دغه د سیالات باندې رغله او کنه نو دینه معلومه چې دا لوی کاس و. فقال الناس مثل مقالة أبي بكر من كلامه وقراءته ومات ليلة الاثنين فمكث ليلتين ويومين ودفن يوم الثلاثاء. پیر ورځې باندې وفات شو نو به ثلاثاء چې شتل شي پیر پسې منګل دریم پورې ونیو دوی شپې دوی ورځې شي د دوی شپې دوی ورځې نه دي څلور شو وړه خو دوی شپې شو کنه کومې باندې وفات شو د خور کې اثر ولا د سبې باندې پیر شو کنه شپې باندې وفات شو کنه ابد رس منګل شو ثلاثاء ته رسېد. وكان أسامة بن زيد وأوس بن حولي يسبان وعلي والفضل يغسلانه صلى الله عليه وسلم بدن ينزلوا سيدا او دا ټول په جامو کې سيدا جامې لباس نه نشل لري کولا. أبو حنيفة عن سلمة عن أبي الزعراء عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر رضي الله تعالى. أبو حنيفة عن عبد الملك عن ربيعي عن حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اقتدوا باللذين من بعد ابو بکر و ابي عمر رضی بکر الله تعالی عنہ ابي بکر بدل شول سیدات کی بیان ده عنهما واهتدوا بهدي عمار واهتدوا بهدي عمار رضی الله تعالی عنہ صحابه علماء کی بیا شامل کړي کنه مشتمل وبده دی عمار په طریقې لوړ شي وتمسك بعهد ابن ام عبد عبد الله بن مسعود په طرز لوړ شي وصیت. ابو حنیفه عن الهيثم عن موسى بن ابي كثير ان عمر مر بعثمان وهو حزين كان قال ما يحزنك قال الا ما يحزنك الا احزن وقد انقطع السحر بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك حدثان ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحته فقال له عمر زوجك حفصة بنت زوجك حفصة ابنتي زوجك دي كنا زوجك ياري زوجك حفصة بنت ابنتي فقال حتى استأمر رسول الله دا عثمان غنی صاحب څخه کله دی وا خزه وفات شو کنه اوله کی چوغو سره زنورین وتل شي کنه یو لور سره وفات شو په مسن دوی لونی وی کنه ان د رقیه سو رقیه دا ورکی وفات شو ټیک شوله بیا غنا بعد عمر صاحب تیستو ته حفصه در کني کوخ کی کنه عثمان غنی وتل حتى استأمر رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه مشوره کوم دا خو دې په وخت والا نه پیوا کنه سدي حفصین کو خو بچو سره کی پیغمبر علیه السلام سره کنه ځکه صحابه چې تیر پوچ شینې تل غبار شتا پام سره د سینې زره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده نه حالانکه پیغمبر صلی الله علیه متعلق سوچ دونه کول د شیطان کنه خ تکوینی طور باندې خدای پاک باغونه د شیشو نه کول سیندا کې سم مسله پیخیږي لکه ته چوغوي سره د پلانکې خزي سره واده کوي کاغه متعلق ته مرګري مخ نه لته موزړ کې ته به قدرتي و نظر را مور شي سره دی باندې بل شو زړه راغله کنه د شت تکوینی شو نشوي دي سیده ندی بده شته بالکل نه صحیح کوم اول سیل کسي پیغمبر سره مشوره کوم دي د پر نه سنې کو خو سره کوم یعنی دا تخیل غون سمته د سپیشکش شو د دې څنګه چل د وشي وګوره سره مزید اوره طریقه ده فاتاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك أن أدلك على سحر هو خير لك من عثمان دينا خذت واخي خرغاني سي ودل عثمان على سحر هو خير له منك عثمان تبدس واخي سديتونه بتخي مرته يلو كان سيش فقال نعم فقال زوجني حفصه بموت بنيكاشي وزوج عثمان ابنتي تخبل لور بزو تيار فقال نعم ټیک ته فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سم الله شي ته کو سیدا نو تخبل خپل سحریه حاصل وغیرہ وغیرہ